د روم بادشاه هرقل هغه د باندې خبر شو چې دا ډیر زیات بهادر سړی دی او د پیغام راولېږو چې ستا د بهادرۍ او ستا د خوبصورتۍ نه ډېر زیات خوبصورت نوجوان هلک چې تا کم کارونه وکړو زه د په دغه وخت کې سفارتي نظام چې کوم دی دا دړومبی قایم کړی دی سفارتي نظام چې اوس زمونږ او ستاسو ملکونو کې دا چلیږي ځکه دغه وخت کې ډاکوان ډېر زیاتو قافلې به لوټ کېدې قافلې نو د یو داسې نظام جوړ کړو چې یو سړی مقرر کړ چې ته به روم باچا سره تعلق ساتي او د هغې نه به ځان خبرې او بل د حبشې بادشاه سره فارس بادشاه سره وغیره کسان منتخب او دارنګې حدود مقرر کړه د شام خپل حدود مقرر کړه او د روم خپل او د حبشې خپل د مصر وغیره او دارنګې وفدونه ولېږله مختلف بادشاهانو ته به خپله ملاقات یې وکړي او هر یو بادشاه سره دا خبره وکړه چې هر یو بادشاه هر یو بادشاهي او ریاست به داسې مواري چې هغوی به خپل علاقه به کنټرول کړي که د هغه په علاقه کې چا قافله لوټ کړه نو ذموار به هغوی یو اعلی او ښکلی نظام یې جوړ کړو نو ډاکوانو دغه وجه نه ډاکې پرېښودې چېرې دا خو اوس یو علاقه کې یو قافله لوټ کول نو بیا د ټولو خلکو دشمني اخیستلو ښکلی مزیدار نظام جوړ شو بهرحال دغه هرقل بادشاه ده ته خط راولېږه پیغام یې راولېږه چې ستا د بهادرۍ نه او د سخاوت نه زه خبر شویم ډېر سخي سړی بهادرې خوبصورت نوجوان زه د خپلې لور نکاح تا سره کومه شهزادګۍ چې ډېره زیاته خوبصورته ده الله تعالی دله دا یو حکمت ورکړی نو د هغه نه انکار وکړو چې زه داسې نشم کولی ځکه زه واده به کومه په خپل قبیله کې په خپل خاندان او عرف کې که زه بار نکاح وکړم نو زما اولاد به بیا عجمي شي لہذا زه دا نشم کولی بهرحال د دا نظام دغه شانتې مخکې روان کړی او د سفرونه چې کوم تجارتي سفر دی دا مقرر کړی دی به یمن ته تلو په ګرمۍ کې ځکه علاقه ګرمه وه په یخنۍ کې علاقه یخه وه او شام ته دارنګې نه یمن ته په یخنۍ کې تو او شام ته په ګرمۍ کې تو الله تعالی داغه صفت په قرآن کې هم کړی دی لإیلاف قریش ایلافهم رحلة الشتاء والصیف عادت شوي قریش سفر سره په ژمي کې او په اوړي کې یعنی عربو دپاره الله تعالی یو داسې نظام مقرر کړی و چې په ژمي کې به یو ملک ته او په شام کې بل ته چې کوم دی به اسانو تجارت به اسانو او سفر به اسانو الله تعالی فرمایي فلیعبدوا رب هذا البیت الله تعالی د داسې ښکلی نظام قایم کړی دی نو بیا الله تعالی دغه بیت الله د رب عبادت وکړه دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام قریش ته الله تعالی فرمایي چې دا د هاشم دغه برکات دغه نظام تجارتي قایم کړو د شام په سفر باندې روان شو او چې کله د شام سفر نه راواپس شو مدینه منورې ته ځکه پیاده سفر وي په اوښانو په اسونو باندې قافلې به روانې وي مدینه منورې ته چې کله واپس شو مدینه منورې بازار کې د یو چینی باندې نظر ولګېد او هغه یې زړه ته پرېوته دا ورنږدې شو د هغې خبرو ته نو دې د هغې خبرو نه معلومات وکړه چې دا یو خانداني او پوهه جینۍ ده خپل قابله کې کسانو ته ووي د جینۍ کور معلوم کې او معلومات یې وکړي چې نکاح شوې ده که نه ده زه ورسره نکاح کوم معلومات چې وشو د هغې نکاح نه وه شوې
دور سره نکاح وکړو په دغه مدینه منوره کې ایثارو سوخ پسې زوی پیدا شو هغه نوم کې خودو شیبا ویل کېږي ځکه هغه چې کله پیدا شو نو د هغه ویښتو کې سپین ویښتو دغه کس ته شیبا ویل کېږي نو بس نوم یې ورته شیبا کېښود څه وخت پس دی بیمار شو دغه مدینه منوره کې هلته کې وفات شو او هغلته کې دفن کړ